عام خبره وکړه ډېر په تفصیل سره او په ښه انداز کې. اوس شروع شو فصل فی المشترک والمؤول. مونږ ویلو د کتاب الله د معنی وضعي په اعتبار سره څلور قسم دي. جی خاص عام مشترک لگا پیښه خاص عام مشترک مؤول. دا اوس سوال دا دی چې دا مشترک مؤول په یو فصل کې ولې راوړو؟ جواب دا دی چې دا مقابل دي د یو بل. کله کله متحد سیزونه هم راوړلی شي په یو فصل کې او کله کله مقابل هم راوړی شي. نو دا مقابل دواړه په یو فصل کې جمع کړل. دلته نه مشترک نه اشتراک اصطلاحي مراد دی او دا مؤول چې دی نو دا هم د ظاهر په اعتبار چې وګورې د مشترک یو قسم دی. ولیکه تعریف المشترک. المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین. مشترک ما هغه لفظ دی وضع لمعنیین چې وضع کړی شوي د دوو معنیو دپاره. لمعنیین دوو معنو دپاره. مختلفین داسې دو معنی چې هغه مختلفی په حقیقت کې. هغه مختلفی او لمعان یا د یو څو داسې معانو دپاره مختلفت الحقائق چې د هغې حقیقتونه مختلفي. دا تعریف شو د مشترک. په دې کې فواید قیود دا دي چې د مشترک په تعریف کې وي چې المشترک ما. المشترک دا ما په منزله د جنس دی چې وضعی اوی نو دا فصل اول چې محملات د لړل دنیا نه والوتل. لمعنیین مختلفین چې وی نو دا فصل شو خاص تی ووتو. او لمعان مختلفین چې وی چې ګڼې معنی نو دا فصل ثالث شو عام تی ووتو خاص تیم ووتو. او لمعان مختلفتن دا فصل ثالث شو ستی ووتو لکه عام تی ووتو. ځکه د عام دلالت په متفق الحقائق افرادو باندې په مختلف الحقائق نه. نو چې دوی چې مختلف الحقائق نو عام دم ته نه استلاړو دوړه شو. پوه نه شوې لکه او لمعان مختلفتن یا د یو څو داس یا د دوو نه زیاتو داسې معنو دپاره مختلفت الحقائق چې د هغې حقایق یعنی حقیقتونه مختلفي. مثال شریف ته ګوره ای قولنا لکه زمونږ دا وینا چې جاریه لفظ جاریه فانها تتناول الامتا ځکه دا لفظ جاریه مشترک دی الامتا شامل دی وینځې ته. الامتا یاره دا تماني د یو غټ عالم ریکارډنګ مې اورېده نو مې سله واخلو غیبت تل تمانه دی هغه به تتناول الامتا. دا ما اسې ومنله د چا غلطی پسې به خان دی نه پوهېږي. یو اسان ټکي به یو بس د یو سړي به پې ذهن نه رسي سخت غلط به وي او مطمئني چې ګنې زه ټیک وایم. دا مجهولات وي دا هر چا جدا جدا وي یعنې دې ځای کې امتاړو صحیح کېږي نه پوهېږې. د عامه معنی ډېرې دي د امت خو دغه یو معنی ده نو. فإنها تتناول الامتا دا لفظ مشترک د جاریی شامل دی الامتا وینځې ته والسفینه او تشتې ته پوهېږې که نه. والمشتری او لفظ مشتری هم مشترک دی. فإنه يتناول ځکه دا لفظ مشتری شامل دی قابل عقد البيع مشتری د عقد بیع قبلونکي سړي ته هم وایي چې زه تا موبایل دی ما سره او یو بایع یو مشتری اغستونکي او خرڅونکي نو بایع او مشتری نو دا مشتری دی ته وایي چې دا بیع څه لکه د عقد بیع قبلی د دې صلاحیت لري. وکوكب السما او شامل دی دا
څه ته د اسمان ستوري ته یو خاص ستوری د هغې ته مشتري وي بل ته زهره وي بل ته عطارد وي نو دا دوه معنی شوې که نه شوې وقولنا او د مشترک په حوالې زمونږ دا خبره چې باینون لفظ باین فانه دا لفظ باینون چې دی یحتملو دا هم مشترک دی د مشتری او د جاریې پشان د چاته مشترک دی کومو دوو معنو کې البین والبیان باینون د جدا کېدو د ظاهرېدو په معنی راځي والبیان او د وضاحت په معنی کې هم استعمالیږي دا سوري کې تعریف المشترک څنګه مع الامثله اوس ګوره ځوانه دا تعریف تا ته وکړو ښه برابر چې یو لفظ دی او معنی دوه دي یو لفظ دی جاریتن او مشتری لراشه دا اعیان او جواهر دي او باینون لراشه دا اعراض دي معانی دي یعنی مشترک دا لفظ کله په اعراضو کې راځي او کله په جواهر کې راځي جوهر ذات ته وایي څه ته او اعراض صفت ته وایي لکه مثال په طور ته جوهرې او دا رومیال او دا ټوپې دا تا پسې اعراض دي دا دیوال جوهر دی خو دا چونه او دا رنگ ورپسې څه دی اعراض دي نو دا مشترک په ذات کې هم راځي او په اوصافو کې هم راځي څه کې دا مثالونه راوړل جاریه او مشتری دا ذاتونه دي که نه دي او باینون وغیره دا اعراض دي وحکم المشترک اولیکه مع الحکم باختلاف الائمه و دلائل الطرفین حکم د مشترک دا دی انه دی ته ضمیر شان وي اذا تعین الواحد چې کله د مشترک یو معنی متعین شي مرادن په اعتبار د مراد غستلو به په یو دلیل سره نو سقط اعتبار ارادت غیره د نورو معنو د اراده یا د نورو معنو مراد اغستلو اعتبار ساقط شي آخرې غاړې ته ګورې ترجمې ته د نورو معنو مراد اغستلو له اعتبار ورکول ساقط شي د مشترک معنی 2 3 4 5 دي خو د یو دلیل د وجې یو معنی متعین شوه نو دا اوس چې یو مثال ما ته وګوره د یو لفظ 15 معنی دي یو لفظ خو د هغه یو معنی متعین شوه په 15 کې نو سقط اعتبار و ارادت غیره د باقی سلورو مراد اغستلو اعتبار ختم شو پس اوس د دې دا یو متعین ده نه پوهېږئ هلکو امام شافعي رحمت الله علیه وی چې د لفظ مشترک مسله دا ده کچره دا د یو بل ضد نه نو په یو ټیم کې د یو لفظ نه غنې معنی مراد اغستلو کې څه پریشانی نشته وی دې ته عموم مشترک وي دا مسلک د چا شو ګلونو دې ته سوچ ځکه کوي چې عنوان کې مونږه به اختلاف الائمه ویل نو بیا به ته وایې چې دا څه مطلب شو امام شافعي صاحب وایي چې د مشترک نه غنې معنی مراد اغستې شي دا سقط اعتبار او ارادت غیره خبره هغه نه مني خو په دې شرط چې کله د یو بل ضد نه چې ضدي خو بیا خود یو معنی چې والې نورې ختم دلیل امام شافعي سره څه دی ولیکئ د الله د کتاب آیت الم تر ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال وی آیت نو ګوري چې سجده کوي الله ته هغه څوک چې اسمانونو کې د ځمکې کې دي دا ونې او سپوږمۍ او ستوري هم الله ته په سجده دي والجبال او دا غرونه هم الله ته په سجده دي نو اوس یسجدو وي د دوو معنو استعمالیږي نو دا یسجدو دا وی لفظ مشترک دی
یو یسجدو مونږ دې ته وایو چې مونږ یې کوو، وضع الجبهة علی الارض چې تندې په ځمکه کېږدي، دا د من فی السماوات والارض یعنی د عقلاو سجده ده. او د سجدې دویمه معنی ده التذلل والخشوع، عاجزي. دا د غیر عقلاو سجده ده، لکه د شمس او د قمر او د جبال او د دواب. نو هغه وایي دې آیات کې وګوره یسجدو څه معنی ده؟ عموم مشترک دی. یو ځای کې مونږ یو معنی واغسته د وضع الجبهة علی الارض، او بل ځای کې نه کومه معنی مراد واغسته؟ عاجزي. دواړو کې دکه یو لفظ یسجدو راغلی دی او په یو ټایم مو ته دوه معنی واغستې، ځکه چې عاجزي او دغه رنګې تندې په ځمکه کې ایښودل د یو بل ضد نه دي. نو دا خبره نشته چې سقط اعتبار و ارادت غیره، لہذا وي زه پې د غیر یو معنی مې ته یو ځل واغسته وضع الجبهه، ام په دکه ټکې دی په دکه ټایم ته را لږ وروستو معنی اخلم التذلل والخشوع. دا دلیل دی د امام شافعي. جلال الدین دا د هغه ځایونو نه دی چې دا خلک وایي مونږ احنافو سره وي هر ځای کې قرآن دي، دې ځای کې دلیل د قرآن امام شافعي سره دی. دا پکې مو لیکئ که زاړه مو لیکلي، ما ته پته چې نه یې لیکي. دا زه هر کال طالبانو ته وایم چې کال اخر کې تپوس کوم ما دې بند نشته ورکشه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې عموم مشترک ناروا دی، او امام شافعي صاحب وایي چې جایز دی. عموم مشترک خو دې وپېژنده که نه، د یو لفظ عامه معنو کې چې دواړو معنو ته شامل شي، دغه دواړه معنی مراد واخلي په یو ټایم. امام صاحب وایي چې لفظ مشترک د ده یو معنی او چې کله دا یو معنی واغسته وي نور ګپ بیا دې نه مني. هغه خو دلیل داسې ډېر نه لري، خو مثال لري. مثال دا دی چې جامې یو ټایم یو کس واغوستې که نه، بیا بل کس نشي اغوستی، بل کس یې نشي اغوستی. دا دلیل دی. نو لکه څه به کې ورسره، حالانکې جامې خو الله بنده جامو کې تعین او تخصیص دي، جامې مشترکې دی چا لکه هغه خامخا ماته نو یو ټیلر به د دوو کسانو ښځې خاوند له ډبل جامې جوړي ورته به ورننه وځي. ستا جواب به وکړي دی څه کې شاید چې ته دا کارونه کې د احنافو خلاف ګورئ. ستا خبره یو حنفي سره ډېره روانه ده. آگے چلو پاتې شوي د امام شافعي دلیلو. نو د دې جواب دا دی چې د آیت کې عموم مشترک اړو شته نه، وي دلته عموم مجاز دی. نو چې تا ته عموم مشترک عموم مجاز یاد ونی ښه. عموم مشترک دې ته وایي چې په یو ټایم د یو لفظ دوه معنی والی چې کومو کې شریکې دی مشترکي. عموم مجاز دې ته وایي چې د خپلو حقیقي معنو نه علاوه بله یو عام معنی والی او دا مشترک دواړه ورته شامل دي. دې ته وایي عموم مجاز. درېیمه معنی به راوباسي او دې دوو ته به شامل دي، او عموم مشترک کې درېیمه به نه راوباسي. دا پکې فرق دی. هغه وایي داسې طریقه وکړه چې دې کې فرمانبرداري راوله. یسجدو فرمانبرداري او تابعداري کوي د الله تعالی. وی تابعداري عقلا او غیر عقلا دواړه کوي. نو یو معنی مې راوسته، خو وی دی وضع الجبهه او تذلل دواړو ته شامله ده. وضع الجبهه او تذلل دواړو ته شامله ده. انکه کل له قانتون، فرمانبرداري خو جدا ثابت ده، فرمانبرداري جدا ثابت ده. بیا د هغې آیت څه مطلب ده؟ یسجدو مونږ وایو قرآن به په ظاهر حمل کې ځان نه به تعویلات نه کې، د ټولو څیزونو له سجده ثابت ده. هغه خو ځان له چې ما او تا پې نه پوهېږو. ولې ته سجده نفي کې؟ تابعداري یو صفت دی او که نه دی؟ سجده یو ځان له صفت دی او که نه دی؟ نو سجده چې کوم دی ثابت ده، سجده ثابت کا، او فرمانبرداري چې ثابت دی نو هغه ثابت کا. اوس د سجدې آیتونو نه ولې فرمانبرداري جوړی؟ دا خو یو صفت دی چې الله ثابت کړی دی، اوس یې ته نفي کې. هلکه پوه پې نسلې، هسې مې غوسه کوې ګورئ. نه د صبر څخه دي. ما ځان غلی کړی نه، تاسو هم غلی. امام ابو حنیفه وایي چې دلته عموم مشترک نه دی، عموم مجاز دی. لکه داسې خبره د هغه غریب څومره ښکلې خبره وکړه، اوس جواب نه دی. وي ملا شود که چپ نه شود که څنګه. مولا وي هغې ته وایي چې غلی نه شي. بس دا اوس جواب دی، که نه ووایه او خبره یې ټیک ده، خبره ختم. خو جنګ چې دی جوړ کړی نه وي نو ستا کتاب هسې ډکېږي، کرښې به ډکول نه غواړي. دلایل الطرفین هم شو.
نو دلائل الطرفین کې تر امام ابو حنیفه صاحب سره کم دلیل لیکو ولهذا اجمع العلماء على ان لفظ القروء ولهذا اجمع العلماء على ان لفظ القروء اجماع د علماء دا چې لفظ قروء چې دی المذکور فی کتاب الله چې هغه مذکور دی په کتاب الله کې نه قروء مشترک شو غنه شو اما محمول على الحیض یا خو به حیض مراد علی نو هر سړی چې ښځې طرف یتربصن بانفسهن انتظار بکړي دا ښځې بانفسهن په نه کولو د نورو خاوندانو ثلاثه قروء درې حیضه اوس به ترې دې طهره نه اخلي مراد یا ثلاثه قروء درې طهره اوس به حیض مراد نه لي نوی دا قروء لفظ مشترک دی په من د دوو معنو کې قروء نو چې کله قروء لفظ مشترک دی په من د دوو معنو کې نو چې یو ته والی بیا ته بل نشي اغستی سقط اعتبار و ارادت غیره د نورو معنو اعتبار نو چې حیض دی واغستو نو غیره نه مراد طهر شو اوس به ترې دې اعتبار ساقط شي او چې طهر دی مراد واغستو نو د غیره نه مراد حیض شو سقط اعتبار و ارادت غیره اوس به حیض مراد نه اخلي یقینو که دا کتاب دی کتاب سره لګول دا ګوره ډېر غټ هنر دی دا سره قدر نشته نو څه وکړم که نه شته در سره څه پوهېږې تاسو به کله اعتراضونه کوئ نو شته در سره څه اعتراض و سړی سبق مطالعه شو آگے چلو ګلونو کما هو مذهبنا څنګه چې زموږ مذهب دی احناف وی او علی الطهر یا بد قرون مراد طهر اهلی کما هو مذهب الشافعی لکه څنګه چې د امام شافعی مذهب دی نو وی پته ولګېده چې د مشترک نه په یو ټایم یو معنی اخلي نو دا خو تاویل امام شافعی خو دلته کې ځکه دوه نه اخلي چې امام شافعی وی کله د یو بل ضد نه او طهر او حیض خو د یو بل ضد دي نو دوه اغستی نه شي دویم دا چې دا لفظ مشترک دی نه قروء لفظ مشترک دی نه ځکه قروء خو په ثلاثتون سره متعین شوی دی نو د اشتراک خو ختم شوی دی دا محتمل دی نو مثال دیم غلط راوړو قاعده هم غلط روانه ده وقال محمد او محمد رسول الله فرمایلی کنه امام محمد لگا لګوره خیال کوي خدا مخکې په اجماع باندې عطف راوله اذا اوصى لموالي بني فلان اذا اوصى لموالي بني فلان یو سړی مو وصیت وکړو مري واقع د سړی څه دی مري اخري سلګۍ دی لا یو ته شروع ده وایا هغه ووی چې زما مال کې به پلانکوله درېیمه حصه ورکړي د پلانکي موالي وله د پلانکي موالي وله ولبني فلان موال من اعلى وموال من اسفل او د ده دوه قسمه موالي وو مولای اعلی او مولای اسفل دواړه خو ده تعیین نه کو مسله دا ده چې دا موالي جمع ده د مولا او مولا محتمل مشترک دی د دوو معنو مولا مشترک دی د مولا یو معنی ولیکئ ځان سره معتق او بله معنی ولیکئ معتق معتق څه ته وایي ازادونکی مولای اعلی ورته وایي ما ته وګوره عمر غلام دی عمر سره عمر غلام دی دی ما آزاد کو دی ما سکو چې دی کلمه آزاد کو نو دی بیا ډېر نر د بل قسم آزاد کو نو د ده یو مولا زه شوم زه معتق شوم د ده دپاره او یو دی معتق دی په خبره پوهېږي که نه بیا دی د بل دپاره معتق هم دی او زما دپاره معتق دی ما آزاد کو او بل د آزاد کو غلامۍ نه ختم شو نو اوس واقع ده طریقه به دا وي چې
زه د ده دپاره مولای اعلی شم، زه د ده دپاره او ده بیا زید آزاد کو نه هغه د ده دپاره مولای اسفل شو. څه شو هلکه؟ اوس پې ونه رسېدی. اوس چې کوم دی امام محمد وایي چې یو سړي وصیت وکړو چې کله زه مړ شم نو زما د مال مثال درېیمه حصه به د بنو زید موالیو ته ورکې، د بنو زیدو موالیو ته ورکې. اوس ګوره د موالی افراد متعین نه کو سړی مړ شو نو د بنو زید دوه قسمه مولا دي. یو مولای اعلی دی چې هغې دا بنو زید آزاد کړي دي. بیا د آزادېدو نه بعد بنو زید غلام واغستو آزاد کون، د آزاد کړي شوي غلام د بنو زید مولای اسفل شو. د بنو زید څه شو لکو؟ مولای اسفل شو. نو دا موسی چې وصیت وکړو نو اوس دا د مولای اعلی او مولای اسفل په منځ کې خبره شکی شوه. پوه پې نه شلی. زه مرمه یو بل سړی مري، شاهد مري، ده ووی چې د عمر د څه ووی د عمر موالیو له زما په مال کې درېیمه حصه ورکه. نو د عمر موالی دوه قسمه دي، یو هغه چې عمر یې آزاد کړی دی، یو هغه چې عمر آزاد کړي دي. اوس هم پوه نه شوې. شاهد ووی چې د عمر موالیو له زما په مال کې درېیمه حصه ورکه. اوس عمر ما هم آزاد کړی دی، عمر زید هم آزاد کړي دي. نو اوس دې ما سره احسان کوي او که هغه زید دي سره کوي، دا ګیس خو هېڅ کې نه دی. پوه پې نه شلې لکه. نو زه د ده دپاره مولای اعلی یم او دا زید د ده دپاره مولای. اوس دا لفظ موالی اعلی او اسفل دواړو ته وایي. نو دا لفظ موالی مشترک شو په دوو معنو کې، په مولای اعلی کې او په مولای. او شاید وصیتو کو خدای ونه وي چې زما د مولانا مراد مولای اعلی دی او که مولای اسفل دی. په خبره پوهېږي که نه چې څنګه شاید موږی غوندو نو داسې هغه موسی موږی غوندو. خبره یې په مجهوله پاتې کړه. نو څه وایي فماتا ګیس لاړو ففسدت الوصیتو فی حق الفریقین. نو دواړه صفر شو، وصیت باطل شو د دواړو فریقینو په حق کې لاستحالة الجمع بینهما، ځکه چې دواړه جمع کول هم نشي، دواړو جمع کول محال دي چې مولای اعلی مولای اسفل جمع کم. و عدم الرجحان او قرینه او رجحان هم یو ته نشم ورکولی چې یو ووامه چې یاره مولاد ته مولای اعلی دی، که زه ووایم چې دا پیسې اوس مولای اعلی ته ورکړی، چا چې دا عمر آزاد کړی دی دله پیسې ورکړی، ته به وایې چې په څه دلیل؟ که زه ووایم چې نه عمر چې توره کړی ده او زید آزاد کړی دی نو زید دی لی ورکې، نو ته به بیا وایې چې په څه دلیل؟ نو عدم الرجحان، څه قرینه او د رجحان دپاره څه لاره ما تره نشته. نو مشترک دوه معنی وي، مولای اعلی مولای اسفل. خو چې کله تعیین وشو نو یو معنی به مراد شي، خو چې تعیین ونه شو نو دواړه معنی ساقطه. دواړه معنی څه شوی لکو؟ ساقطه. دواړه معنی څه شوی لکه؟ دواړه معنی څه شوی لکو؟ ساقطه. وجه سره به مشترک له عموم شته نه. او امام شافعي صاحب بدل ته څه وایي؟ هغه وایي لکه په دواړو عملو که کړه چې د موالي ووې نو ده پکې څه قید ونه لګو، نو خو 10 روپۍ چې 20 روپۍ وي د 10 کیس له ورکړه 10 سلنډر له دې کې څه خبره ده لکه عموم مشترک هغه جایز ګڼي نو وصیت باطله نه، او احناف عموم مشترک جایز نه ګڼي نو سم دم سړی دله محرومه کو. تعالی پیدا په حنفیت کې سره د بدعتیانو ته ویل غواړي چې ګوره خیال کوئ شوافع شي چې د مړي په مال کې درته صابون چکی مکی میلاویږي، چېرته مړي به عمومي لفظ ویلي او ستا به ټول واسکټ او سپلی ختم شوي. خجی ولیکئ تطبیق المثال بلفظ القروء و موالی. باصول المشترک وسره مولیکه چې خبره ختم شي. وقال ابو حنیفه رضی الله عنه او امام ابو حنیفه علیه السلام ویلی دي اذا قال لزوجته چې یو ګیس خپل سلنډر ته وي انت علی مثل امي، ته په ما داسې لکه زما د مورو پشانی. لا یکون مظاهره، دا استاذ زهار کون کې نه دی،
ولی لأن اللفظ مشترک بین الکرامت والحرمه وی ځکه چې دوی چې ته په ما داسې لکه زما مور نو وی دا لفظ چې دی مثل الام دا مثل الام لفظ دا د عزت او د حرمت منځ کې مشترک دی د عزت او د حرمت منځ کې مشترک دی عزت او حرمت څه ته وی لکه عزت او حرمت دی ته وی چې عزت تاستا عزت په ما داسې دی لکه زما د مور عزت یا دا چې ته په ما داسې حرام ای لکه زما د مور سره چې په ما کورواله حرام دی فلا يترجح جهة الحرمة الا بالنیه نو ترجیح بنشي ورکولې معنی د حرمت لره الا بالنیه مگر په نیت سره که دی ویلي چې زما نیت دا دی چې زه زهار کوم او ښځه په ځان داسې حراموم لکه په ما چې مور حرامه ده نو بیا ټیک ده بیا به حرمت والا معنی کنی نو د مثل الام نه به فورا حرمت مراد نه لې ولې مثل الام مشترک دی مثل الام سره الان کې دا خبره بالکل غلطه ده چې مثل الام مشترک دی ښځه په مثلیت کې د مور سره قائم مقام کېدی شي په عزت کې کېدی شي دا ټولې خبرې غلطې دي نه په حرمت کې او نه په عزت کې دا خو چې وویې بل دا په عرف کې دا شی زهار ګڼلی شي ستا نیمه فقه په دې روانه ده چې عرف له به اعتباري او دې ځای کې د عرف غیر معتبر کو ولې او خو امام شافعي والو غواړي که نه د هغه اصول به طریقه ماتور غواړي که نه نو څه شو عنوان دې نه مخکې څه ومثل الام اصول المشترک آخر کې کې خګولو نو اوس وایې ته په ما داسې لکه زما مور نو لفظ ام مشترک و که نه ولکه امام ابو حنیفه صاحب څه وفرمایلو چې کله یو معنی متعین شي نو د بل اعتبار به ساقط شي دلته معنی متعینه نه ده نو بغیر د قرینې نه به مونږ عموم مشترک ته نزو او امام شافعي رحمت الله علیه وی عموم مشترک ته مراد واخله ولګوه دا مور سره ته په ما باندې داسې دواړه معنی واخله لکه زما د مور عزت او په ما داسې لکه زما د مور حرمت نو عزت او حرمت دواړه راواخله او دې کې عرف قرینه لګولې ده چې عرف قرینه لګولې ده نو دا ښځه حرام شوه او ته چې کم دی اوس به زهار کې تحلیل الطواف پوهېږي که نه اوس به سټ د غلام آزاد او که نه نو به صیام شهرین متطابق او که نه نو دیګونه را رسوه او بسم الله کوې ورخیږې اوس څه هلکه پوهېږې که نه پوهېږې څوک څوک په دې آیت سبق پوه شو ماشاءالله د لفظ مشترک په اصول باندې پوه شوې زه